المعجم الصغير للطبراني دا حدیث مبارکه مستند کتاب دی، یعنی هر حدیث په سند سره ذکر کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا ولد للرجل ابنه، کله چې د مسلمان په کور کې یو ماشومه پیدا شي، ماشومه دا چې پیدا شي د دې ډېر لوی برکت دی او ډېر لوی خیر دی. تفسیر روح المانی کې راغلی دی 15 جلد کې، یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور. الته چې د چا په کور کې اول ماشومه پیدا شي، دې کور ته خدای پاک جل جلاله د خیر او د برکت اراده کړې ده. اول ماشومه دلیل دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې اول فاطمه الزهرا خاتون جنت پیدا شوی و. دې حدیث ته وقشه دې عجیبه، اذا ولد للرجل ابنه، کله چې د مسلمان په کور کې ماشومه پیدا شي، بعث الله ملائکه، الله پاک جل جلاله فرشتي راولېږي، یقولون فرشتي وایي السلام علیکم اهل البیت، ای بختور کورا پتاسو د الله سلام وی، سلام. یکتنفونها باجنحتهم، رسول الله مبارک فرمایي چې فرشتي خپل برکتی وزرې په ماشومه باندې داسې وای راکاږي په، ويمسحون بأيديهم على رأسها، او په دې سر وته خپل ګوتې مبارک یږدي. ويقولون دوی وای ضعیفه خرجت من ضعیفه، یو کمزورې صنف دی، ښځه بیبي دا کمزورې صنف دی، دا د یو ضعیف نه پیدا شوه. القیم علیها معان الى یوم القیامه، څوک چې دې پرورش کوي او د دې د تربیت خیال ساتي پلار، هغه سره به د خدای پاک امداد نازلیږي. القیم علیها معان الى یوم القیامه، چې څوک د دې د پرورش صحیح خیال وساتي او د دې تربیتو کې باحیا، نو الله پاک به د سره تر قیامت پورې کړه د زندگی وي، الله به سره امداد کوي. چې په دنیا کې سره الله پاک امداد کوي، آخرت کې هم سره امداد کوي.